د مسلم شریف یو روایت ته چې یو سړی یو کم سل قتل کړي، یو کم سل قتل. آخری کې سوچ ورغی چې او بیړه دې تباشه دا سدي وکړه، دا به معاف کیږي څنګه؟ پلار روان دی او سوچ کوي چې څوک وګورم او چل تیز دکم چې توبه و باسم معاف بشم کنا. چرته یو شیخ په مخه ورغلی دی، هغه ته ویلي چې ماما یو کم سل قتل می کړي او اوس توبه و باسم نو معاف بشم کنا. شیخ ته منډه کړې ده چې ته خو کافر بالکل، یو کم سل قتل می کړي ته چرته معاف کیږي؟ دا خیال کړی دی چې دا یو پکې کم ولې دی بیا. نو دا شیخ نه هم سر غوس کړی چې پرېږده چې پورا سل خوشي کړ. شیخ سعدی صاحب وایي چې هر گناہے کے کنی در شب ادین بکن، ہر گناہے کے کنی در شب ادین بکن تاکہ الصدر نشینان جہنم باشی. اره گناہ چې کې د جمعې په شپه کوا چې قیامت کې د دوزخیانو صدر خوې کنه، د دوزخیانو صدر خوې التم لوی مقام درته ملوش او د اور په منبر باندې ناشته لکه شیطان به په قیامت کې د اور په منبر کینی او د خپل مرګري به ورته راغون شي چې بیړه د غر کا شوس مونږ څو اب وای ما ته وګورئ د اور په منبر لا جهنم لدلتلم نه موقع ناشته راځي چې زو نو دی به مخ کی او خپل ډاله به ورپسې او جهنم ته به ورټو چې سل قتل پوره شو بیا روان دی پلار سنیکان خلق ولا په مخ ورل دو ورته دا قصه تیر کړه چې صاحب یو کم سل می کړی او یو می اوسو اوس توبه او باسم لار لټوم. هغه ورته سبحان الله چې اوس پیمانه شوم کارو شو دا مخامخ د نیکانو خلقو کله دی دې تورشه اول تبداغي پلاس باندې توبه وباسي او خدای به دې معاف کړي. او چا کلی تروان شو اسرائیل علیہ السلام ورته پلاره کې ولاړو غړپ د مړیونی و سایتی وېست چې سایتی وېستا دوه قسمه ملائکه ورته راغلي، یو د قهر ملائکه ورته راغلي او یو د رحمت ملائکه ورته راغلي. د قهر ملائکو وی چې د روح چې د جهنم لبوزو سل قتل کړي، د رحمت ملائکو وی چې اراده د توبه کړي و د روح جنت تبوزو. د ملائکو په جنگ شو، الله په منځ کې ثالثي وکړه چې جنگ مکوئ، زبستاسو فیصله وکړه. دا سړی چې کوم ځای کې پروت دی چې دا کم ځای مړی کړی دی د هغه ځای نم تر ده پورې دا ځای ناپ کوي او د نیکانو خلقو کلي ته چې روان دی تر هغه ځای پورې ځای ناپ کوي. که دا سړی د قتل ځای ته نږدې و خو د غضب ملایکې دی یوسي، او که دا د نیکانو کلي ته نږدې و نو د رحمت ملایکې دی یوسي. محدثین وایي چې څه وخت کې ملایکو ناپ شروع کړ نو د نیکانو خلقو کله چې دی یو لیشت الله پاک ورته را نږدې کړو او روح د رحمت ملائکو یوړو. عزیزانو عرض می داو چې د رحم او د کرم انداز نشتا، انداز نشتا. نو چې ارکله هغه دومره لوی رحیم او کریم ذات دی، دومره لوی رحیم او کریم، او بیا یو گناہ الله کی پسړی باندې او بیا به نسیم نو دا شی په ظاهر تصادم دی د رحمت او د غضب سره، او د رحمت او د غضب منځ کې تصادم نشته. اوس وجه څه ده چې دا ګناه دی سړی آیا د الله په اراده وکړه، د په جبر وکړه، د الله د طرف نه مجبور دی چې دا ګناه وکړه، او کنه د په خپل اراده وکړه. دا کفر چې د وکړه دا د په خپل اراده وکړه او کنه د الله د طرف نه مجبور. دا یو
باریکا غنده مسئلہ حدیث کے راضی چھ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر معشوم دا پیدا کیگی پا فطرت اسلامی باندے. ہر معشوم چھ پیدا شی کد سکھ پکور کی، کد ہندو پکور کی، کد انگریز پکور کی، کد یہودی پکور کی، وہ چھ معشوم پیدا شی نو دا پا فطرت اسلامی باندے پیدا کی. اس دے دا کافر ولیش نو فابواہ یہودانہی وینصرانہی ویجوسانی. د مور او پلار په تربیت باندې یا د یهودی شي یا نصرانی شي یا مشرک شي یا سکھ شي یا هندو شي. که مور او پلار خاندان نه نو د چې بالغ تورسی بلوغ نه بعد د ګوري چې زما مور او پلار څنګه نو هغه لار اختیار کی او وی وجدنا علیه آباءنا، زما مور او پلار چې څنګه تیر شو بس دغه لار کې. که تاسو خیال وکړئ لن در توایم چې تاسو په پوه شئ دا د جمعات کوټه چې دا چا جوړه کړې؟ ها خلکو تمه ته جوړولې شي. تا کوټه چا جوړه کړې؟ ګلکار. دا ګلکار جوړه کړې. هغه ګلکار ته دا ګلکاری چا خودلې و؟ داغه استاد. هغه ته چا خودلې و؟ داغه استاد. هغه ته چا خودلې و؟ داغه استاد. ها اولنی ګلکار تلار شي لومبني ته چې چرته د کوټې نام او نشان نو په دماغو کې د دې قسمه کوټې جوړولو تصور چای خو الله یې دا ستاسو په سر د بجلی پکی لګېدلی. دا پکې یو انجینیر جوړ کړي. هغه انجینیری چا انجینیرانو استادانو نزد کړي. ها زور پسې رنبنه ایجاد د دې پکی چې چا کړي دي. رنبنه ایجاد داغه استاد تو داغه استاد دا دماغ عقل کامل او عقل سلیم استاد او عقل کامل او عقل سلیم چې ده دا د خدای عطا کردا شی ده چې ستا په دماغ کې خېده چې ترنګ رنگ ایجادات می ود. نن دا په اسمان کې وګوره و اجازهونه چې پاوا روان جنبو جټ کې سلور 1500 کسان ناس او سلور 1500 بکسونه پکې پراته، سلور 1500 بسترې پکې پراته، شل دیش پکې خپل عملی د 1500 کسانو راشن او روټای پکې پراته. په 100 ټن داغه وزن دی او 200 پرپرکی ورته لګیدلی دي او هغه پرپرکی چلیږي او دا په 100 منونه دنیا چې د دای اوچته په اسمان کې روانه کړي ده چې سورل زره میله مزل چې ده په سورل سو ګټو کې کوي. دا چا کړی؟ انسان جوړ کړی کړي. اوس بیا خبره ده چې تاسو هغه انسانان یې کني دا خدا کا مرض پښتانه یا مرزان لوبي یا چرګان جنگي یا د الکان چوغور سپي ساتري او سپي جنگي را جنگي. دا پښتانه مختانه ورکوا د پښتو نوم خدای په تندرو لګوا چې چاره وسته. پښتانه سړي پښتانه خو ګورات چې ګورې به په پردي واده به غړيږي. پښتانه سړي پښتون کړي څه دي تر اوسه پورې وګورئ. نن دوجمه محکمه درته ویلي چې څه فیصله موکړي هغه زخمونه په ځان کې په خپل جوړ کړي، خپل زخم بساټای. هغه خلق بدر باندې مسلط کیږي چې غشي بدر ته پسینو کې منډي غشه بدر منډي او خلق بده تپوس ترازي. دا بيزو چې زخمی شي بيزو نو نوري بيزوګانې تپوس تراش نو په دې زخم کې ورته ګوته واچي دا بيزو او ورته وی چې په زخم ولا لګ زیات بل بيزو تپوس تراشي په زخم ولا نور زیات بل بيزو تپوس تراشي په بيزوګانې په تپوس دا زخم دومره ارت کی چې دا غینه بيزو مړ پتا سو د بيزوګانو عذاب نازل دی.
میاش لا نه دی شوی او د بلوچستان اسمبلی ماته شو میاش نه ده شوی هغه سمدیم په سینو نه ناوتی چې نور تماشې به د ځان کا خدای ته منظوري کوي نور به کوي اسمبلی ماته شو صدر صاحب وی زنیم خبر وزیر اعظم صاحب وی زنیم خبر نو چا وکړه جی گورنل وکړه که گورنل غلط کار کړی دی نو دا خو کولی شي کنه چې بستره ور په سر کې چې میاش لا د نوي حکومت نه ده شوی او تا مال اور بلکو په بلوچستان کې زه بستره په سر کا او وینیسي او په جیل کې واچي دا خو کولی شي کنه نو عزیزانو عرض میں داو چې کم قوم د قوم خدای نه باغی او سرکش شي الله پاک دا قوم نه سکون سلب کی اطمینان ته سلب کی د سکون آرام ژوند ته نه سلب کی روټي خوري مزه نه ور کوي چیس کی مزه نه ور کوي پلار رواني لار خون نه ور کوي سکون ته سلب شي نن د دې ملک او د دې قوم نه سکون سلب شي او نور تماشې به خیری د ځان کوي نور تماشې به خپل ځان به د بنی اسرائیل عذاب به په دې قوم نازلېږي بنی اسرائیل توبه به چې قبل دول به فقتلوا انفسکم ځانونه په خپلو کې یو بل مړ کوي نو توبه به قبول شي په موږ د بنی اسرائیل چل شي پتیه میدان کې سلویخ کاله په بنی اسرائیل یو عذاب نازل سلویخ کاله روان بو ټول شپه به مزلو کو ټول شپه او چې سار برا پاسې د مغزه کې بو چې کم زینه بد روان شو ټول شپه به مزل سلویخ کاله بنی اسرائیل په دې قهر اختو چې کم زینه روان و شپه روان 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 چې سار برا پاسې دی بیا به ملته پتا سو هغه عذاب نازل دی روان یې چغې سورې بد حال بد ورځې جوړې کې چې سار را پاسې او ملته یې ا خاریانو خبره وږي ته دي کوتی او تیان خلوتی چې د کم ځای خراو او ملته ودرې دا نور تماشې وکړي دین تسپک ګوري دا قوم اسلام تسپک ګوري قرآن او حدیث تسپک ګوري نو دا قوم خدای سپک او رق پرون دی په دنیا کې یو قسم تبلیغ اگې دي نن ورشه د دنیا ریډیوګان آن کا بل قسم دوپړای در پسې غږی او شرمې دی په عالم کې په شرمونو او سبیل خبره ده چې شرمې دله په خپل شرم نه پوي نو عرض می دا عزیزان چې داغه د رحم او د کرم انتها نشته او ته چې سکه نو ځان سره په خپل کې سچ د کافرو په ظلم مهر ولې لګېدلې قرآن په خپل داغه جواب کړي چې بل تبع الله بکفرهم الله د دوی په ظلمونو مهر چې والده بکفرهم سبب د دوی کفر دی چې دی د خپل کفر لکه تیر جمعه ما تاسو ویلي چې یو سره د کوی په غاړه ولاړی ما غورځيږي ما په کلونو درته لګیم چې ما او ته دغه دی ورالم نو باته په کار دي چې رستونه ټیلم در الله یو لک سلیری زره پیغمبران ستاد هدایت لپاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندي پیغمبر ستاد هدایت لپاره قرآن کریم غوندی کتاب ستا د هدایت لپاره قرآن نن ستا په ملک کې وګوره د کلو په جمعاتونو کې چې وګوره نو پاس پچت کې ورتا زانګو غوندې زوړن کړي او د اصلي دلی قرآنونه چې د پاس زانګو کې چي نو اخر کې ورته امام وای چې د اصلي دلی قرآنونه دی ورشه دیره ته یو سي چرته ورته کوته وکړي پکې خاخې کوي او یا نیر ته یو سی په نیر کې ورواچو نن استعمال کې د قرآن دا حال او استعمال کې د انګريز د قانون څه حال ورشي د هر افسر په دفتر کې هغه الماره او هغه شیشه وګورئ چې کوم کې د انګريز قانون پروت دی هغه الماره وګورئ
چې کوم کې د انګريز قانون پروت دی او هغه ځای مو ګورئ کوم کې چې د خدای قانون پروت دی ستا په جماعتونو کې یا ستا په کورونو کې د دروازې د پاسه تاخچه جوړه کړي پاغي کې قرآنی خي چې دی لاندې خلک اوزی نه اوزی برکت پکې کی یا ګجر چرته او چمیخه منډي تبوزی نو قرآن لاندې تیرې کې چې خدای دا خوچه خود بلار به پنرخه خرڅ او یا څوک مړکیږي نو قرآن په د پاسه وي یا څوک زنکدنی وګت شسای نه وزي نو د قرآن لا یجلیها لوقتها الا هو د صادر ختم پیو کی نن استعمال کې قرآن دې ته پرو واسه ما ځان مان مستړی کوي تاسو خیال راغی لارې بدر نور کیږي لارې او هغه لارې به نه بیا مومي چې خدای په کومه لار منډه کوم او کوم طرف ته بخلاصېږم د خلاصي درک بم نه لګي داسې براګیریږي نو عرض داو چې بل تبع الله بکفرهم الله فرمایي د دې په زړونو مهر چې ده داغه سبب چې ده هغه د دوی کفر ده چې دوی د خپل کفر نه باز ناراضي نو الله په مهر وایي او ورته وی چې انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون اوس په دوی باندې ستا يرول او نه يرول دا دواړه برابر دي دوی ایمان نه راوړي اوس کم خلق چې پکې داسي چې اغي په ظاهر وای چې مونږ ایمان راوړې مونږ مسلمانان آمنا بالله وبالیوم الاخر د آخرت باندې مونږ ایمان په قبر مونږ ایمان دي په قیامت مونږ ایمان الله فرمایي چې نه یخادعون الله والذین آمنوا دوی دا په ظاهر چې د ایمان خبرې کوي اے پیغمبر دوی خدای سرم ټګي کوي او هغه کسانو سرم ټګي کوي چې کوم ایمان راوړي دا تعالی دوکا در کوي په دې چل در نظام خلاصي دا په ظاهر چې دوی د اسلام چغي وای نو دا منافقان دي منافق وای دې ته چې پزړه کې یو څه یو په خلا بل څه وای دې ته منافق وای تاسو اوس په ایمان وای او بیا هم په ایمان وای چې مونږ په ظاهر دا دعوه د اسلام چې کوو او دا وایو چې مونږ قرآن منو او دین منو او مونږ د ژوند فیصله په قرآن او په دین باندې نه کوو نو مونږ او دغه منافقانو کې څه فرق دی په دې کې څه فرق دی